ستا دې زوی کې او جینۍ کې څه فرق شته وبخیم درته په موبایل داسې هلکان شته قسم دی د جینۍ او د منځ کې اړو فرق نه دې قوم کې د قوم لوط عمل راغلی ډېر کسان اوس هم هلکان ساتي هغه کسان چې شادي شده دي خپلې بیبیانې پریښي دي پردو بچو سره لیواتت کوي هغې سره وخت تېروي او هغه هم د جینکو شان ویښته پریښي دي ګرځي راګرځي خوشحاله دی ورسره هر ځای ته ورسره ځي خرچه دا بل کوي خپل بچي پاتې ښځه پاتې رشته دار پاتې منځ روژه عبادت پاتې او لیواتت کې اخته دی ولې د خدای عذاب به نه راځي سره دغه موبایل باندې چې کومه ګناه نن عام شوه قوم لوط الله ولې غرق که د لوط علیه السلام چې کوم قوم دا ولې غرق شو په دې وجه غرق شو چې یو خو به ګناه کوله خطرناکه ګناه د هلکانو ګناه به یې کوله لیواتت دویم دا چې د دې ګناه اشتهار به یې کو ښکاره به یې کوله د ګناه کیفیتونه به یو بل ته ذکر کول ما داسې لیواتت وکړه داسې زنا مې وکړه داسې ګناه مې وکړه یو خو به یې وکړه د الله نافرماني ګناه به یې وکړه بیا به یې نورو ملګرو سره هغه شیاره کوله هم او هغې ته به یې هم د هغې هغه پریکټیکل ادا هغه به یې ورته ښودله نو یو خو ګناه خو اسیم ګناه وي چې بیا هغه ښکاره کړي او جرت پې کړي او نورو ته هم د هغې دعوت ورکړي نو الله ناراضه شو خطرناکه سزا وله الله ورکړه په ایمان دې قوم کې د قوم لوط عمل راغلی ډېر کسان اوس هم هلکان ساتي ډېر درته ښیم او هلکان هم د ځان نه جینکۍ جوړې کړي میکپونه کوي سونډي اړوي ولې د ټیک ټاک دپاره او نور خو غریب د روزګار نه دی او د تعلیم نه هم ځان اوښکی دی او په دقه طریقه پیسې ګټي د بې ضمیر او پلاران د دې بچو نه ناخبره دي دا تپوس نه کوي د دې زوی نه چې یالکه ته چېرته تللی وې تا سره دا دومره قیمتي موبایل د کوم ځای نه راغی اوس دې سرسایه کې ما یوه مسله کړې وه چې کوم بچی یا لور بالغه وي بچی بالغ دی نو د ده سرسایه په پلار نشته د نابالغو بچو او د خپل سر صدقة الفطر سرسایه دا په سړي واجب ده نو یو کس ماته وایي چې مفتي صاحب د بچو سره خو پیسې نشته نو دا به 300 روپۍ د کوم ځای نه راوړي نو ما وی دغه د 3000 او د 30000 موبایل د کوم ځای نه راوړی نو سړی چپ شو دا قیمتي موبایل چې ستا د زوی په دې جیب کې پروت دی د لور سره چې د موبایل دی کله تا نه پټوي او کله ښکاره کوي ښځه دې ته خبر ده انګور دې ته خبر ده بچي دې ته خبر دي دغه موبایل چې دا د زرګونو روپو دی دا د کم ځای نه راغی او چې بیا د واجب صدقې صدقة الفطر خبره ونه دا به د کم ځای نه ورکوي سړي دویم غږ نه دی کړی مولوي صاحب ته ټیک وی ما یې خود ټیک ویم تا د زوی نه تپوس کړی چې بچیه تا دا سونډی چې په دې انداز اړولی دی تی لږ شیشې ته ودروه یو جینۍ ورسره ودروه ستا دې زوی کې او جینۍ کې څه فرق شته وبخیم درته په موبایل داسې هلکان شته قسم دی د جینۍ او د ده منځ کې اړو فرق نه دی خو تعلیم نه پیل شو د سکول نه خو دی باغی شو او روزګار له نه ځي او قیمتي سوټي اچولی دی مزیداره جوړه او روزانه د رنګ کچه کچه راخیږي او مزیدار صفا کیږي او ښایسته کیږي او میکپونه کوي تا ته تپوس وکړه چې بچیه زه خو ډیوټۍ له لاړم زه خو نوکرۍ له لاړم زه دیاړۍ له لاړم تا نن ټوله ورځ کې کوم ځای کې دا ورځ تېره کړه تا سره موبایل له کوم ځای نه راغی ستا دا پیزار د چا و دا چا د لاغستی نو دا تپوس د بچي نه نشته هغه بچی لاړ شي قسم په الله ماته کسانو ویلی دي دا خبره د زړه د درده کوم هغه کسان چې شادي شده دي خپلې بیبیانې پریښي دي پردو بچو سره لیواتت کوي هغې سره وخت تېروي او هغه هم د جینکو شان ویښته پریښي دي ګرځي راګرځي خوشحاله دی ورسره هر ځای ته ورسره ځي خرچه دا بل کوي
خپل بچی پاتې ښځه پاتې رشتہ دار پاتې منځ روژه عبادت پاتې او لیواتت کې اخته دی ولې د خدای عذاب به نه راځي سر دا قوم داسې کوي که نه کوي په ایمان ووایه قوم داسې کوي لګیا دی دا د قوم لوط عمل دی